خوږ ځای دی، دا خوږه کمبله ده، دردناکه کمبله ده، د شهید کمبله ده. دې کمبله باندې نن د سردار دوست محمد صاحب کمبله ده. الله دې پر چا دا ترنګ غم نه راولي، الله دې دا ترنګ غمونه زموږ څخه لرې ساتي. د علماء کرام، د مفتیان صاحبان، د نن ناز په دا پنډال کې مشران، قومي مشران، قبایلي مشران، علاقایي ځوانان، دا حادثه سوې وله تقریبا یو کال قدر کېږي. په کراچي کې سوې ول. کلال اداد اکا چې د حاجي الاداد اکا دا بیان وکړي چې مثال 3 ملګري وو، نو دا یو هلک جن شهید سوی و، لاس دغه دی، نور دی کیسه نه وله چې یا د خنجر و یا د توپک و یا تپنچه وه. د لاس یو دغه زله سولو، هغه د شهادت کې ورسېدی. نو دا کیسه روانه وله. بیا دا کیسه درېمان و پکې دی کې، دوی به خامخا تللي و راغلي سردار صاحب له. بیا یې موږ یو زه ولم، یو د حاجي محبوب اکا ولو، زموږ د سردار صاحب د طرفه ولو، د اندړ د طرفه، د اندړانو د طرفه صدوګل اکا ولو، د نورزي خاندان د طرفه حاجي الادات و، یو حاجي قادر اسحاقزی صاحب و. نو بیا موږ پر دې کمیټي جوړه کړله، بس مفتي وله. او خیر یې شپږ میاشتې په دا دغه زله سوي خامخا د شهادت کیسه وله. نو بیا دا مسله حل شوله، همناسته حل شوله. کله تی چې وینې دا زموږ د پرې، در لولایي پرې، در دوکیو، در سنجاوي پرې، در ژوبه پرې خامخا د حادثې راځي، پیښېږي. د سوک جنګ دی، د چاړې جنګ دی، ځوانان دي. اور په دې باندې قبایلي جنګونو دا کش شاخي بیا قبایلي خواته ځي. معمولی جنګ چې دا بیا سلو دا چې کله حاجي الاداد اکا دا خبره وکړه چې د علماء کرام مشران، د قومي مشران، نوابان، سردار خان، ملک په دې کې چې چاچ په دې کې خپل کردار ادا کړي، هغه مسلې حل سوي دي. موږ ته وینو ور چې په کمو مسلو کې چې دا خلک نه راغلي، دا کیسې مخته روانې. در ما مشران ناست دي، لیدلي دي، ورس پرتې دي، کیسې دغې پرتې هم دي، د خلکو هغه پرتې دي. پر قومو ځله ولاړ شي، پر خاندان قومونه ځله بدیان یې هلته ځله ورسېږي. الله دې زموږ جن وساتي، الله جن ساتولی، الله نور جن وساتي. دا ګرده د علماء کرامو، د مشرانو د دې دا کردار دی چې کله الاداد اکا دا وویل چې مثال هر یو دې کوشش کوي په دا ستړو کې دي چې دې حصه اخلي، اور الله دې موږ توفیق راکړي چې دا ستړي زموږ څخه ختم شي. اور زموږ فیصله پر 50 باندې وسوله. بیا سردار صاحب 6 لک روپۍ لونګۍ هم موږ ته رایله کړله، د رای به موږ بیا 6 لک روپۍ موږ ته لونګۍ رایله کړله. کور یې ودان د سردار صاحب، الله دې عزت ورکړي، الله دې قدر ورکړي. نو نور خو زه ستې کور ودانۍ وایم. دا خلک چې ناست دي، ټیم نه اخم، دوی خپل قیمتي وخت راکړی دی موږ ته. خپل د جانب د طرفه و دغه مرکه چې راغلی ده، و دوی ته ویلکم وایم. الله مې هر کله راوله، الله مې خوشحاله لره. او دلته ناست د پښتانه قام مشران، علماء کرام، دا ټوله شکریه ادا کوم. او دلته له موږ سره راغلي علماء کرام، مشران، د دغو هم شکریه ادا کوم. او خاص کر په دا مرکه کې چې کوم خلکو کردار ادا کړی دی د سالس په طور، د مسلمانۍ په طور، هغه کله حاجي الاداد او د دې سره سره مفتي صاحب، حاجي محبوب او حاجي قادر. عزیزانو، دا مجلس دلته نه د تکرارو دی، نه د دغه دی. موږ و دغه خلکو ته چې دا ناست سپین ږیري علماء کرام، یعنې مطلب چې موږ
دا ګرد پاکستان په نامه و سردار صاحب ته ورکوه د سردار صاحب کډۍ نه په ډکېږي نو موږ د کور ودانۍ وایو چې د علما کرامو ته وکتل او د شپږزرو مسلمانانو پښتنو ته وکتل موږ ته مطلب مسلماني پښتني او داسې ځای کښېښوی چې هغه شی زموږ په وس د مجبورۍ په دس یا مطلب هغه شی موږ د ته وسپارئ موږ د کور ودانۍ وایو الله دې د پښتانه قام د مسلمانانو په منځ کې بیا دا ډول دغه نه راولي باعث موږ پر خپلو کشرانو باندې مطلب منت کوو د دغسې ترتیبو سره راوګرځوو نن به دغه پښتانه د مسلمانان د افغانان ولې دی در په در خوار و زار مطلب پر یوه کمبله پر بله کمبله د دو ته به موږ زیرېدنه ورکوو نو موږ ته یې کور ودانۍ و الله پاک مې غم راوینه چې ته زموږ سره په دغه ستړي کې همت وکړي او سردار صاحب خاص کر د سردار صاحب کورنۍ ته د الله د زړه صبر وکړي او کور ودانۍ وایو چې د موږ معاف کړو الله مې غم